دیده تا به دا واقعا څنګه شو وجي دا یاره موږ هم د زمیندار خلک یو وس رالو د بهر نه او ډوډۍ وخوړه او څنګه بیا واپس پټو ته تلو کار له ماشومان راغلل او موږ ته یې چغې کړې چې څنګه رالو بیا په سارو کې نور څه نه صرف حلاله ولو هغه یې حلال کړه او بیا تاسو دا کسانو ته یې دغه وکړه او رالو دغه طریقه کار څومره څاروي دي دا ټول شپږ څاروي دي دوه غټې میښې دي لنګې هغه خو یې پټکه لالې کړې او دا دوه څاروي بله جوټه او یو سنډه دا لکه د په ښه تمالات کې و دې ته ډاکټر راورسېد او هغه ورته دوايانې وکړې او څه ورته موږ دا شوملې او دا لا بلا ور واړول سوډا دا څاروي پکې بچ دي دا څاروي پکې بچ دي او یو سنډه دی بل هغه هم جو خو لکه صحیح ښه نه دي حالات ټیک نه دي حالات یې ټیک نه دي او په دې ټایم کې چې دی نو لکه صافه ټانګې چې نیم نورعالم مې نوم دی او زموږ دا شپږ څاورو او دا دوه چې دا لنګې میښې دا تقریبا داسې 15 لاکو شپږو لاکو روپو څاورو دا دوه پکې پکې مړه شوي او دا کم 3-4 څاورو چې پاتې دا هم بلکل لکه جوبل دی لکه د مرګ په حالاتو کې ولاړ دی دا خو هم 15-16 لک روپۍ او دا به هم د 15-16 لاکو روپو مطلب دا چې 10-12 لک روپو 10-12 لاکو روپو څاروي دي دا واقعا ولې شوې ده څه وجه وه واقعا دا شي دې مې ته چا ساه اچولې دي زهر ورته چا اچولې دي او دوه خوړلې دي اوس ډاکټر هم راغلی دی او د هغې ټسټ میس ولا کوي نو د هغې نه بعد به بیا پته لګي دم وقوع په څه ټایم باندې راشي دا څنګه پته 2 بجې د تاسو څنګه پته ولګي چې دا څه مسله شي په خپله باندې ما ته تاڼې نه توان باندې نه ټلیفون وشو زه کور کې وم نو پولیس سره په دغه باندې زه رالم زه توان باندې هسپتال انچارج یم سیول ویټنري هسپتال چې دی نو زه چې دلته رالم دلته کې 2 څاروي چې دی نو 2 میښې ذبح شوي وې او 2 چې دي نو هغه ناجوړه دي لا نو ما ته سیمپل یې واخیستې نو پوسټمارټم نه وروسته بیا پته لګي چې دي لکه مطلب دا د خوراک په وجه دغه شوي دي یا داسې څه بیماري ده چې د هغې په وجه باندې مړي دي نو فلحال په دې باندې موږ لا څه دغه نه شو کولی چې د دې څه وجه ده چې ټیسټ راشي نو بیا او جی پوسټمارټم ریپورټ راشي نو موږ بیا د هغې نه وروسته بیا